د فری سولر سیستم د پاره چې کوم کسانو رجسټریشن کړو نو د سولر سیستم قراندازي چې دا غشي دا خو د ځینې کسانو باندې کې نمونه راغلي او ځینې دي کسان دي چې دا غو نمونه نه دی راغلي هغه رجسټریشن کړی دی خو نوم نه دی راغلی نو هغه چې موږ ته به دا سولر سیستم چې دا ملاوي کنه ملاويږي ځینې دي کسان دي چې هلته کې نوم راغلی دی خو مسله ورته دا راځي چې په شناخت کارت کې پرخي یا په موبایل نمبر کې یا په نوم کې مسله نو هغه چې موږ ته به دا سولر سیستم چې دا ملاوي کنه ملاويږي ځینې دي کسان دي چې هغه ته وسوم دا پته نشته چې بدی کې موږ خپل اهلیت چې دا بسنګ چکو الته کې د سولر سیستم د پاره رجسټریشن کړی خو بیا ته هم دا پته نشته چې موږ به بدی کې خپل اهلیت څنګه چکو نو کوم کسان ته دا پته نه نو تاسو خپل اهلیت چې دا چکول شي په یوټیوب کې مظلومیات سپیک سرچ کړئ زموږ د یوټیوب چینل باندې تراشي نو الته کې ویډیو شته د دې مبارکه تاسو الته خپل اهلیت چې دا چکول شي کستا سنو مالته کې موجود دي تاسو ته دا سولر سیستم چې دا ملويږي ځینې کسان دا تاسو کوي چې بدی کې به موږ خپل رجسټریشن چې دا بسنګ کو نو نننې ویډیو چې دا غزه موږ د دې مبارک دا نور اهم معلومات چې دی هغه سره شیر کوم دا غیر لپاره چې دی ویډیو په پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو لپاره مرکوي بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو د لپاره تاسو دا ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نور کسان ته ورورسي نو د فری سولر سیستم د لپاره چې دی ځینې کسانو رجسټریشن کړه خو ځینې دي کسان دي چې هغه رجسټریشن وسوم نه کړه او هغه بار دا تاسو کوي چې د دې لپاره به وس منګه رجسټریشن څنګه کو ځکه د دې لپاره 25,38,000 کسانو چې دی رجسټریشن کړل لکه هغه ته درخواستونه چې دي د 25,38,000 کسانو چې دی هغه درخواست کړي د دې د وجنه هغه ولدي چې موږ به دې باندې قراندازي کوو ځکه چې دا 1,30,000 کسان ته چې دا سیستم به ملاويږي 1,30,000 کسان ته ملاويږي بدی کې 65,000 چې دي هغه ته به مکمل پری ملاويږي او دا 65,000 چې دي ته په 50% باندې لکه په 1 لک روپۍ د دې ریټي نو تاسو ته په 50,000 روپۍ چې دا ملاويږي نو 65,000 ته چې دی هغه ته په دغه حساب باندې ملاويږي او 65,000 چې دی هغه ته مکمل پری دا سیستم چې دی دا ملاويږي نو د دې د وجنه هغه قراندازي چې دا هغه باندې کوي حکم قراندازي چې شوی دا دغه اولنې مرحله ده کوم کسان چې وس دا تاسو کې چې د دې لپاره به منګه رجسټریشن څنګه کو چې موږ رجسټریشن وکړو موږ ته هم دا سولر سیستم ملاوي شي نو د دې رجسټریشن چې دا مخکې نشه مخکې به دې باندې منګه سو ویډیوګانې چې دا هغه کړی دي ځینې کسان وي صوبه قرضدار د دانش ورکول قسم خبره وکړه ګنداپور چې دا خالی اعلانونه کوي ځکه قسم مسلې دي وسوم زبزنې زنه پروګرامونه باندې ویډیو وکم نو پاګه باندې ځینې کسان دا کمنټس کوي نو سولر سیستم چې دا شروع شوی نه نو ځینې کسان و چې اوس موږ رجسټریشن څنګه وکړو کله چې یو پروګرام راشي نو تاسو په ټایم باندې د دې رجسټریشن کول پکاري د سینې چې تاسو دا قسم خبره کوي تاسو خالی رجسټریشن کول پکار دي باقي هغه ورکي یا نه ورکي د ډیر پروګرامونه دي چې هغه وسومره استری دي ځینې کسانو پاګه کې رجسټریشن نه کړي لاړ سي زمونږ پیج د نو ګورئ یوټیوب چینل ګورئ پاګه کې به تاسو دا پروګرامونه پته ولګي دغه شان دي د کونډو پروګرام دی د یتیمانو پروګرام دی د معذور پروګرام دی پاګه کې تاسو ځان چې دی رجسټر کولای شئ تاسو تم پر راتلونکو وخت کې چې دا روپۍ ملاوي دي څنګه چې وس دا سولر سیستم چې دا شروع شوی دی نو وس دوباره چې د دې رجسټریشن نه کیږي الان سات چې د دې رجسټریشن نه کیږي او پر راتلونکو وخت کې دوباره د دې پروګرام شروع کو او بیا رجسټریشن شروع شو هغه جدا خبره ده خو چې د دې رجسټریشن نه کیږي کوم کسان چې کړه ده هغه ته به دا سولر سیستم چې دا ملاويږي حکم کسان چې حالت کې خپل اهلیت ګوري او حالت کې وترازي نو ډیټا ځکه زیاتر کسان زمونږ ویډیو ته تللی دي او حالت کې خپل اهلیت چک کړي نو حالت کې وته نو ډیټا لیکي نو دوی چې موږ ته خدل ته کې نو ډیټا لیکي موږ په 15 شپږ شناخت کارتونه وکړل کته په 15 شپږ ګوري کسل ګوري که یو نیم سل ګوري خو چې د چا په نوم باندې سولر سیستم نه نو هغه ته به نو ډیټا راځي چې د چا په نوم باندې دغه سولر سیستم او رجسټریشن کړي نو حالت کې به داغه نوم راځي داغه د کلی پته برازي داغه شناخت کارت نمبر دغه هر سره چې دی دا برازي او هغه ته به دغه سولر سیستم چې دا ملاويږي کداغه ځکه نو ډیټا تاسو ته لګي نو تاسو ریکارډ چې دا بدی کې نه دی موجود لکه بدی قراندازي کې چې تاسو دغه ریکارډ چې دا نه دی موجود کې دې شي پراتلون کې مرحله کې تاسو نوم راشي او تاسو ته دغه سولر سیستم چې دا ملاوي شي کم کسان چې دا تاسو کې چې زمون بدی کې نوم نه دی راغلی کم کسانو نوم چې دې ځل نه دی راغلی نو پراتلون کې پیره کې چې تاسو نوم راتلې شي تاسو نوم راتلې شي او تاسو ته دغه سولر سیستم چې دا ملاوي دی شي خو چې کله دویمه مرحله د دی دا دی اولنې مرحله ده په اولنې مرحله کې چې دغه قراندازي شوې ده نو پاګه کې کوم کسان نمونه چې راغسل دغه کسان ته بدامه لويږي خو بدی کې هم ځینې نمونه چې دي پاګه کې مسله ده ځینې کې مسله ده لکه نمبر پکې د ځینې صحیح نه ده ځینې پکې شناخت کارت نمبر نه راځي د ځینې چې نوم پکې نه راځي نو د کوم کسان ته چې دا قسمه مسله راځي ناغو ویل دي چې دا به موږ د شناخت کارت په نمبر ورکو لکه رقم کسان د شناخت کارت نمبر چې برابرۍ او رجسټریشن هغه کړی ناغو ته چې دا سیستم
سیستم به ملاويږي کله شناخت کارت نمبر غلطي او نومي صحیح یا د موبایل نمبر یا د کلی پتا نو پاغه پس بدینه زی دی بر شناخت کارت په نمبر پس زی او د شناخت کارت په نمبر باندې چې تاسو له بدغه سیستم چې دا بدل کوي نو کوم کسان چې خپل اهلیت نه چک کړي وس اهلیت چک کوي دوباره بیا تاسو هم چک کولای شئ ځکه چې هغه د هر سره چې دی دا موږ اپډیټ کوو ځکه باندې کې ډیره زیاته مسله ده ځینې نمونه چې دی هغه کې درې څلور ځله چې دی هغه راغلي دي ځکه ځینې کسان په وخت باندې چې رجسټریشن کړی دی او بار بار کړی دی موږ چې کوم لینک کوله دی نو پاغه باندې رجسټریشن کړی دی نو بار بار هغه خپل نمبر خجوله دی نو کوم قران اندازي چې هغه کړی دا نو د ځینې کسانو نمونه چې دی دا په ډیر زیات راغلي ځکه هغه وس دا ویلي دي چې دا 32500 کسان ته ودا ملاويږي وس په ورانه قران اندازي کې دا 32500 کسان چې دی بده پروګرام کې وس شامل کړی دي نو چې وس شامل کړی دي نو پاغه کې ځینې نمونه چې دی هغه ډبل دي نو کې دې چې دغه نمونه ته وکاږي او نوې نمونه به دې کور واچي نو که نوې نمونه ور واچي نو تاسو خپل اهلیت چې دی هغه دوباره چک کولای شئ دوباره چک کولای شئ ځینې کسان وای دا لینک چې دی دا نه کولاویږي لینک نه کولاویږي تاسو دوباره ټرای وکړئ هغه لینک را کاپی کړئ په ګوګل کې سرچ کړئ را بشي خو د هغو د طرفه چې دی هم دغه لینک ورکړی شوی دی که تاسو پی ډي اف فایل وای هغه وای نو په هغې باندې چې دا موږ هم ویډیو کړو هغه هم موږ ورکړو خو ځینې کسان چې دی په هغې لیسټ کې خپل نوم چې دی هغه نشي سرچ کولی په دغه ځای کې خالي تاسو د خپل شناخت کارت نمبر او د موبایل نمبر چې ور واچوئ نو ستاسو هلته کې مکمل ډیټا چې د هغه تاسو ته راځي تاسو ته به دا سولر سیستم چې دی ملاویږي یا نه ملاویږي خو که هلته کې تاسو ته نو ډیټا لیکي نو په نو ډیټا باندې چې دی دا به تاسو ته نه ملاویږي کومو کسان چې دا تپوس کوو چې رجسټریشن به د دې دوباره کېږي که نه کېږي نو دوباره چې دی د دې رجسټریشن نه کېږي نه چې دی کومو کسان ته هلته کې راځي نو ډیټا نو هغه به د راتلونکې مرحلې پورې چې دی د هغې پورې به صبر کوي کېدای شي په دویمه مرحله کې تاسو ته ملا شي د کومو کسانو چې نوم غلط دی یا د موبایل نمبر غلط دی نو هغو ته چې دی که شناخت کارت نمبر صحیح نو ملاویږي بوته او که دغه غلط دی د شناخت کارت نمبر نو بیا تاسو ته دا نشي ملاویدلی او که د موبایل نمبر یا په نوم کې مسئله نو دغه څه خبره نه ده